په دې مخ ته ځمکه باندې الله رب العزت مختلف قسم خلق پیدا کړي دي. بعضې داسې خلق ته چې هغه متکبرین دي، بعضې هغه خلق ته چې دا انتهایی عاجزي کوونکي دي. نو د دې دواړو لپاره الله رب العزت یو زوګونه تیار کړي دي. کله چې د قیامت ورځ شي او په حدیث مبارک کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د جهنم او د جنت مناظره وه. جهنم ووې زه بهتر یم، زه غوره یم. جنت ته وفرمایل نه زه غوره یم، ته غوره نه. نو جهنم خپل دلیل پیش کړ. جهنم ووې زه ځکه غوره یم چې په دې دنیا کې ډیر خلک داسې وو چې دوی به تکبر کاوه، دوی به شرک کاوه، دوی به غټ غټ ګناهونه کول. زه د الله رب العزت عذاب یم چې د دوی نه تکبر باسم. د دوی چې کوم ګناهونه کړي دي هغه ګناهونو سزا زه یم، نو زه ځکه غوره یم. نو دا جهنم ته ووایي چې زه ځکه غوره یم چې متکبرین به ماته راځي. جنت ته ووایي نه زه غوره یم، زه افضل یم. ځکه چې په دنیا کې ډېر غریبانان عاجزان وو، داسې خلک وو چې ډېر عاجزه وو، ډېره ساده زندګي به یې تېره کوله. زه د هغه خلکو زه یم. ما ته به هغه خلک راځي چې کوم عاجزي کوونکي دي، زه دیو له بدله ورکوونکی یم، زما کې نعمتونه دي، نو زه ځکه غوره یم. الله رب العزت په دوی فرمایي چې تاسو دواړه غوره. الله رب العزت په فیصله وکړي چې ای جهنمه ته زما عذاب یې، چا چې زما نافرماني کړې ده په تا باندې به عذاب ورکم. او ای جنت ته زما رحمت یې، کومو خلکو چې زما په دنیا کې فرمانبرداري کړې ده، ما چې کوم حکم کړی هغې منلی دی، ای جنت تا به ورکمه. نو دا دنیا کې چې کومو خلکو عاجزي کړله زه جنت دی، او چې کومو خلکو په دنیا کې تکبر کړی دی، ګناهونه یې کړي دي، نو زه دوزخ دی. او په بل حدیث کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې الله رب العزت جهنم پیدا کړ، جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل ورشه جهنم وینا چې څنګه دی. چې کله جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورغلی نو جهنم ته چې پام وکړ، نو جهنم کې مارانو، لړمانانو، سختې وې، اورو. الله رب العزت ته وفرمایي یا الله کو بندګان د دې نه خبر شو چې دومره سخت دي، عذابونه دي، لړمانان دي، ماران دي، یا الله یو کس په همداسې نه چې په یو سکند بغیر د سجدې نه تېر کړي، ټول خلک به په سجده کې یا الله تا ته پراته، ټول عمر به پراته وي. بیا الله رب العزت جنت پیدا کړ. نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل ورشه جنت وینا. نو چې کله هغه ورغلی جنت، چې کله ولید نو په جنت کې حورې وې، غلمانو، ښایسته ښایسته بولډینګانو، دا ډېر زیات خوشحاله شوی. ویې فرمایل چې یا الله کو بندګان د دې نه خبر شو چې په جنت کې دومره نعمتونه دي، یا الله ستا بالکل نافرماني د ذرې موافق به ونه کړي. بیا الله رب العزت په جنت باندې سختي کېښوستې. سختي به داسې کېښوستې چې جهاد یې بېر پاسه کېښوست، مونځ یې بېر پاسه کېښوست، زکات یې بېر پاسه کېښوست، مختلف قسمه سختي دی په جنت ته پاسه کېښوستې. او په جهنم باندې د پاسه خواهشات کېښوستل. بیا جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل ورشه وسپان وکړه. چې کله جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورغلی، بیا وفرمایل یا الله بالکل په جهنم کې سخت دی، په جنت کې حورې دي، غلمان دي، هر قسمه نعمت دی، خو یا الله د جهنم د پاسه چې کومې تا خواهشات یې ښودلي، یا الله د دې د وجې نه به ډېر خلک ګمراه شي. د کوم چې د جنت د پاسه سخت دي، یا الله د دې پرېښودلو په وجه باندې ډېر خلکو ته به جنت نه مېلاوېږي. نو ګوره جنت د پاسه دا سخت دي، په دې یخه یخنۍ کې ته په یخو به اودس کې، دا د الله رب العزت ته رضا دپاره دغه سخت الله رب العزت په جنت د پاسه ایښودي. ته زکات ورکې، دغه رنګې په تا باندې جهاد وخت راشي چانده ورکې، سبق ته ناستې، تلاوت کې خپل وخت قرآن له ورکړی، دا د جنت د پاسه الله رب العزت دا سختي ښودلي. او د جهنم د پاسه الله خواهشات یې ښودلي. نو چې کوم کس د خواهشاتو تابع نو ځای جهنم دی، او چې کوم کس دا د دغه سختو د الله رب العزت د احکامو تابع ځای جنت دی. نو ځان ته وګورئ چې کوم کس خواهشات په دنیا کې لټوي، لږه زندګي،
چې هغه 80 کال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما د امت زندګی 80 تر 90 پورې دي. نو چې سړی 80 کال او دغه زندگی خو غوره کوي، دغه رنګ په دنیا کې خواهشات پسې ورپسې مونځ پرېږدي، دغه رنګ شیطان لارې غوره کړي او شیطان لار خوښوي، نو هغه داسې زندگی چې هغه به نه ختمېدونکې زندگی ده او داسې نعمتونه. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یوې حورې د حورې چې کومې دي د جنتیانو دپاره دا ښکته ګوري، چې کله قیامت ورځ شي او په جنت ته جنتیان لاړ چې یوه حوره چوت داسې وګوري، نو ټول جنت په الله رب العزت روښانه کړي. داسې حورې الله رب العزت د دې خلکو دپاره ساتلي دي چې کوم د الله رب العزت د احکامو تابعدار دي. دغه رنګې بل حدیث کې راځي دې حورو به 80 جوړې اغوستي، 80 یوه جوړه چې انسان واغوندي نو بدن یې پټې نه ښکاري. قیامت په ورځ باندې به په جنت کې به حورو 80 جوړې اغوستي، لیکن بیا هم انسان ته دننه په اډو کې مغز ښکاري، دومره سپینې الله رب العزت دا حورې پیدا کړي او دومره ښایسته. دا نعمتونه انسان دپاره پیدا کړي دي. لیکن که انسان په دنیا کې په خواهشاتو پسې ورپسې شي نو ټیک ته دنیا کې خو به لږه زندگی تیره کړي، 2 منټه لذت 2 منټه خوند به حاصل کړي. لکه مثال سړی فلم غږوي، سړی ګنده ویډیو غږوي، نو ټیک ته ته به بستره کې پروت یې ګنده ویډیو غږوي، تا ته به زیات نه زیات چې خوشحالي او لذت تا ته حاصل شي نو زیات نه زیات نه 2 منټه وروسته بیا سړی زړه خفه وي، هلکه دا مې څه چلو که دا ولې 2 منټه لذت دې حاصل کړه، خو لیکن د ټول عمر دپاره دې الله رب العزت خفه کړه. 2 روپۍ دې حاصلې کړې خو لیکن هلته د جنت وبېړه، په دې د وجې نه خواهشاتو پسې عمر پسې کېږي. الله رب العزت د احکامو تابعداري وکړه، دنیا به هم در الله درکړي او آخرت کې به هم ته کامیابي.